سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم احسان او تاسو ګورئ صابر ولاګس. د پښتو یو مشهور متل دی، وایي د ډم او د کنجر سړي نه د خیر تمه لرل بیکار دي. بهرحال د ټول نه مخکې تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ، د هغې نه پس سره زه یو څو خبرې شریک کول غواړم. ځان محفوظه ګڼئ، ژوند ته خو د خطر نشته په دغه خاوره دغه سیمه باندې دغلته په خپله خاوره کې محفوظ دومره وایي. داسې ډېر پرون را سره هم بلکې نن سهار را سره یو واقع وشوه چې زه خپل بچو سره د سوات د سیمې راوتم او یو دوه زنانه چې کوم دی زما په کور راننوتې او باعث ما ته خو زنانه ښکارېدې. زه لاړم خپل کمره کې کېناستم، نو هغوی چې هغه برډکۍ لرې کې نو سړي وو او په لاس کې تومانچې وې او زما په بچو باندې کېغوستې. رپورټ دې کړی دی د نننۍ واقعې؟ جی نننۍ رپورټ واقع خو ما نه دی کړی، ځکه چې که زه تللی وی نو ما ته پته ده چې د هغې خلکو ما سره رویه څنګه. نو زه ځان محفوظ ځکه نه ګڼم چې داسې ډېرې ټلیفونونه او داسې ډېرې کالز ما ته را روان دي چې زما بچو ته هم خطره ده او ما ته هم خطره ده، په ځکه چې ما ته ډېر زیاته مسله ده، ډېر زیات پرابلم دی. نه زما واړه بهر وتی شي، نه زما فیملي والا څوک بهر وتی شي، زما څښرجنۍ طرف ته هم ټریډز را روان دي، هغوی ته هم دمکیانې راځي چې بهی موږ به شهسوار سره داسې وکړو، موږ به ستاسو کور سره داسې وکړو، موږ به دا واړه اوچت کړو او موږ به دا غوا کړو. ژوند دې په مشکل کې دی، بهر وتې راوتې شي که نه بهر هم دې خلک نه پرېږدي چې روځي نو تنګی دی. شم وتې نه شم، نو زه یم چې شهسوار چېرته لاړ شي. شهسوار هم ها کم اصل او کنجر ډمو خطی کنه، سنگینگ ترالی سنگینگ دی بدنام کو، تبلیغ ترالی تبلیغ دی بدنام کو. او اوس په تېره اخیر باندې د دې چاینیز بلیونګړي سره په وایس اف امریکا باندې لایو راغلی او دا ویل چې زما پاکستان کې زما ژوند محفوظ نه دی، په پاکستان کې زما د بچو لایف محفوظ نه دی او لګیا یې پاکستان بدنامولو کوشش کوي. او هغه هم د څه لپاره؟ د یورپ او د امریکې د نیشنالټي حاصلولو لپاره. اخیر تاسو را کنجر خلک د یورپ او د امریکې نیشنالټي حاصلولو لپاره د پاکستان د بدنامولو سهاره ولې اخلئ؟ تاسو ته بل څه لار نه معلوم چې په هغه طریقه باندې خپله د نیشنالټي حاصل کوئ او زموږ د دې خوږ وطن نه ورک شئ. د دې نه مخکې یو بلې کنجرې ډمې نازي اقبال په خپل ورور باندې د ریپ الزام ولګولو. هغې نه پس باندې په بي بي سي نیوز باندې لایو راغله او په پروګرام کې ویل چې په پاکستان کې زما لایف محفوظ نه دی، زما د بچو لایف محفوظ نه دی او په دغه وجه باندې هغې ته هلته نیشنالټي میلاو شوه. اخیر تاسو ولې دا سهار اخلئ او پاکستان بدناموئ؟ شهسواره تا سنګینګ پرېښود، تبلیغ ته رالې او بیا د څو ورځې مخکې دا خبره وکړه چې زه دوباره سنګینګ ته راتلل غواړم. هغه ټایم کې ما تنقید نه دی کړی، ولې چې دا ستا پرسنل لایف دی چې څنګه یې تېرول غواړې هغه شانتې تېر که. خو ستا دا خبره هم غلطه چې زه به هم سنګینګ کوم هم به د تبلیغ کار کوم. شاید چې دا به هغه متل نه وي اورېدلی وای چې په دوو کښتو کې خپې مږده که نه سیرې به شي. ولې چې د تبلیغ کار او د سنګینګ کار دا دواړه اور اوبه دي، دا چېرته هم نشي یو کېدی. که چېرته ته د سنګینګ کار کوې او چاته بیا د تبلیغ دعوت ورکوې نو ستا په دعوت کې به هغه اثر نه وي لکه څنګه چې مخکې و. او ته بله دا خبره کوې چې چا زما تپوس ونه کړو. د یو د هغې خو د نظریې اولنی سټیپ هم دا وي چې د الله پاک نه د کېدو د مخلوق نه نه کېدو امید ولري. بیا ته څنګه د خلکو نه دا امیدونه ساتې چې چا زما تپوس ونه کړي چې شهسوار به په څه حال باندې وي. ستا په مخکې باندې د جنید جمشید صاحب او د شهنشاه باچا دا لایف چې کومه دا یو زین د مثال نه دی. هغې هم دا سنګینګ پرېښودل، دا د تبلیغ کار یې شروع کړو او په الله پاک باندې پوخ یقین ولري او خپل محنت یې شروع کړو او په خپلو خپو باندې ودرېدل. کنجرو خلکو نور درته هېڅ هم نشم ویلی، خو پلیز د خدای دپاره زموږ دا دین اسلام او دا خوږ پاکستان مه بدناموئ پلیز.